حضرت موسی علیه السلام فرعون ته وی ته ایمان قبول کا او ما د الله پیغمبر او ما د الله رب العالمین باندې ته ایمان راړه. فرعون انکار وکړ زه پتا من ایمان نه راړم او نستا رب ز خپل رب منم بلکې هغه په خپل وی انا ربکم الاعلى بلکې زه د خلکو رب ما. حضرت موسی علیه السلام ورته چیلنج ورکړ چې خانو بیا ما سره مقابله ته تیار شه. فرعون د عزت مسله هغه مقابله ته تیار شه بالکل د تاسو سره مقابله کوم. هغه زمانه د سحر او د جادو زمانه وا. نو حضرت موسی علیه السلام ته الله پاک د هغه مطابق یو معجزه ورکړو چې خپل عصا به وګرځول نو د غیر به داسې یو لوی اژدها جوړه شوه. نو حضرت موسی علیه السلام مقابله لپاره چیلنج قبول کو. فرعون هم تیار شو. فجعل له مکانا سوا. فرعون حکم وکړ چې لکه یو میدان غټ تیار کړي چې سبا مقابله وشي. میدان تیار شو، خلکو ته اعلان وشو سبا په فلان کې ټیم باندې د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون په منځ کې لویه مقابله. یو طرف ته به د الله پاک پیغمبر یو بل طرف ته به د الله پاک دشمنی او خپلو کې مقابله کوي. نو پته به لګي چې څوک به یې ګټي. نو د فرعون چې کوم جادوګرانو او یا زره کسان هغه فرعون ته وویل چې تاسو خو مونږه جی مقابله ته تیاروئ او مونږ تیار هم یو لیکن ته مونږ ته لباس تیار کړه د حضرت موسی علیه السلام په شان. ځکه چې حضرت موسی علیه السلام خو زمونږ نه اثر نه قبلوي چې زمونږ لباس غواچي. خو خامخا مونږ به دغه لباس اختیارو د دې لپاره چې کم خلک تماشګر ګیر چاپېره ولاړي په زرګونو په لکونو خلک چې پته پکې لګي چې هلکه دغه مقابلې والا کسان دي او دا نور پکې تماشګر دي. فرعون حکم وکړ چې هلکه فوراً د لباس تیار شي او یا زرو کسانو ته لباس تیار شو. هغوی د حضرت موسی علیه السلام په طریقه باندې خپل لباس واچو، هغسې عصوا، هغسې جامې لباس پیغمبري او میدان ته ووتل. چې کله مقابله شروع شوه هغې خپله پړي او خپل لختې وغورځولې. د هغې نه داسې ماران جوړ شول. هغه داسې ګرځېدل داسې محسوسېده چې لیکن ګرځي را ګرځي. او د حضرت موسی علیه السلام هغې لختې نه الله پاک لوی اژدها جوړه کړه. فاذا هي تلقف ما یأفکون. داسې چې کوم دی نو هغه ټولو هغه مارانې وله داسې وګوټل او اکدم چې کوم دی نو تیر کړل. هغې پوه شو چې اوهو دا خو حقیقت دی، د سحر جادو علامه دی، دا خو به خوراک نه کوي. او د حضرت موسی علیه السلام د دې عصوانه چې کوم مار او اژدها جوړه شو دا خو خوراک هم کوي. دا ټول مارانې زمونږ وخوړل. د الله رب العالمین غیرت په جوش کې راغی او په دې اعتبار سره چې جادوګرانو زما د پیغمبر هغه لباس اختیارول ستاسو کار او ستاسو پر زړه کې د ایمان داخلول زما ذمهواري ده. رب العالمین د ټولو جادوګرانو د او یو زرو جادوګرانو پر زړه کې ایمان داخل کو. فوقعوا له ساجدین. ټول جادوګران او یا زره کسان رب العالمین ته چې کوم دی نو په سجده پرېوتل. قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. ټولو یې موږ چې کوم دی نو ایمان راړو په رب العالمین باندې او د حضرت موسی او د حضرت هارون علیه السلام په رب باندې. فرعون ډېر غصه کې شو چې دا څنګه چلو شو، دا خو زه ملامت هم شوم او دا خو زه ډېر زیات مختورونه شوم او زما ټول ملګري زما نه بل طرف ته واوښتل چې په کومو خلکو معامله تړله. فرعون ډېر غصه شو. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ستاسو نه به ګره چې کوم دی نو دا لاسونه ګوره زه غوڅ کړم او دا خپې به درنه کټ کړمه او بیا به م په سولای باندې ځوڼ کړم. ګوره یاد وساتئ چې تاسو واپس شئ. هغې سوال نه پیدا کېږي چې موږ واپس شو. موږ په زړه کې الله اوس ایمان اچولی دی. محترمو چې کم خلک د انبیاو لباس اختیار کړي او کم خلک د الله د دوستانو سره خپل هویه هم اختیار کړي
نو الله رب العالمین د هغه هولیه او د هغه لباس په خاطر د هغه خلکو په زړونو کې ایمان داخلي او رب العالمین هغه ته هدایت ورکړي او الله رب العالمین هغه خپل دوستان جوړي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د خپل دوستانو د انبیاء علیهم السلام د صحابه د تابعین او تبع تابعین او ائمه مجتهدین او د علماء کرامو او د صوفیای امت او د صلحای امت هغه لباس دی الله موږ ته اخرا کی او الله دې موږ ته نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.